دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د خپلې ښځې د منځونو فدیه ورکول غوښتل نو دوه تپوسه کوي. یو دا چې دا فدیه د جماعت یا مدرسه کې ورکول شي او کنه، او دویم دا تپوس کوي چې دا غ فدیه یو کس له ورکړه او هغه ته وی چې دا فدیه یو مدرسه کې ورکا، نو هغه سړی په خپل مستحق د زکات ته، نو دغه فدیه هغه ځان ته پاتې کول شي او کنه. نو جواب داده چې لومبنه خبره داده چې کله یو انسان وفات شي نو د هغه د منځونو فدیه په جماعت کې ورکول جایز نه دي. جماعت کې صدقات واجبه نشي ورکوله، زکات شو، منخت شو، عشر شو، سرسایه شو، او دغه شان د منځونو فدیه د قسم کفاره دا په جماعت کې جایز نه ده. او مدرسه کې تفصیل داده که چېرې مدرسه کې داسې طلبه وي چې مدرسې والا اغیله لنګر ور کوي، نو دی بیا اغه لنګر کې دغه ورکول شي، خو د مدرسې په تعمیر کې یا په نورو کارونو کې جایز نه ده. دویمه خبره داده چې کله یو سړی یو محتاج یو مستحق زکات له د فدیه پیسې ورکی او ورته و چې دا یو مدرسه کې ورکا، نو دغه چې کوم د زکات مستحق دی د حیثیت د وکیل دی، نو د ځان له هغه نشي استعمالوله. البته که هغه ورته ویلي چې بس چاله دی ورکړه ستا خوخه بیا ځان له استعمالوله شي.